ګرانو کتونکو ګرانو مینوالو السلام علیکم. نن ما غوښتل چې د حکومت پاکستان یو فیصله کړې ده او ما ته خو انتهایی غلطه فیصله ښکاري. ورچا چې کړې ده نو افغانستان باره کې او د افغان ولس باره کې نن دا خبر راغلی دی چې پاکستان افغانستان د هغه لیست نه ایستې دی چې افغاني ناشنل ته یا افغانانو ته به ویزا په انټری پوینټس باندې ملاوي ده، که هغوی به په تورخمو یا په خبره په غلام خان برالل یا په چمن نالل هغوی ته به ډایرکټ ویزا ملاوېدله. یو ته د دغه ویزې فیسیلیټي وډرا کړې ده، دا فیسیلیټي به افغانانو ته نه. دویمه فیصله دا کړې ده چې افغان سړی راشي افغاني راشي نو هغه به دلته کې چې کوم دی بیا سکیورټي والا ته به ریپورټ کوي. هغه به یو فارم وي، هغې ته فارم سی وي، کوم چې د انډین دپاره دی او کوم ما په خیال د ایران دپاره دی. هغې لیست کې افغان هم شامل کړي دي چې دوی به بیا سکیورټي ادارو ته به چې کوم دی ریپورټ کوي، دوی ته به ویزا صرف د 13 ورځو میلاویږي. او وجه دا خو ولې ده چې لکه دا د سکیورټي مسلو په بنیاد باندې چې د افغانانو د طرفه د سکیورټي. زه دا یو خبره کومه، په دې پاکستان کې تقریبا د 13 کالو راسې افغانان اوسي په یو دوه نه په میلیونه باندې دا 15 میلیونه نه راواله، دا وخت کې هم 2.5-3 میلیونه افغانان اوسي. چېرته موږ دا نه دي کتلي چې په دونه لوی تعداد کې یو کمیونټي یو ځای ته راشي نو خامخا هلته کې تو مې جګړه کېږي. خو په پاکستان کې دا عام هیومن کرایم پرې ده، سټریټ کرایم چې دا خوارځي کې انساني نیچر دی. خو د دې نه علاوه په لویو دغه کې هیڅ چېرته موږ نه دی کتلی چې یو افغاني مهاجر چې کوم دی په داسې قسمه یو کډوال چې کوم دی په داسې قسمه کرایم کې هغه ملوث وي. او دا په کراچۍ کې هم افغان دی، په لاهور کې هم دی، په پېښور کې هم دی، د ملک په هر ځای کې دی. خو اوسه پورې دا ریپورټ نه دی راغلی چې افغاني افغاني چې کوم دی په پاکستان کې په سکیورټي دغه کې انوالو دی. زه دا ګڼم چې دا فیصله انتهایی غلطه فیصله ده. د دې سره به افغانان نور هم ډسکریج شي. په خاصه توګه مخکې ما یو خبره کړې وه چې کله داسې فیصلې راللې افغانانو خلاف په تیر حکومت کې د پاکستان تحریک انصاف نو تقریبا افغان تاجر چې کوم دی د پاکستان نه ووتو $10 بلین چې کوم دی ویل یعنی $20 بلین هغوی د پاکستان نه خپله سرمایه وړه. د هغې د وجې نه د پاکستان اکانومي بالکل ناسته وه. موږ وایي چېرې عمران خان راغی هغه دا خبره کوله چې یاره زه به افغانانو له څوک چې دلته کې د 13 کالو نه 40 کالو نه دلته کې پیدا شوي زه به هغوی له نیشنلټي ورکوم. سونه پې سوهاګه عمران خان باره کې د یو ټرن خان خو ته ځکه وایي چې دلته کې هم په ځای د دې چې د نیشنلټي خبره کېږي هغه نیشنلټي خو پرېږده اوس یې په هغوی باندې ملک ته راتلل چې کوم دی هغه مې پې هغې باندې پابندۍ ولګولې. نو زه وایم چې موږ له افغانانو سره داسې قسمه ټریټمنټ نه دی پکار. که څوک دا وایي چې د افغانستان نه پاکستان ته خطره ده دا بالکل غلطه خبره ده. د 13 کالو نه د دهشتګردۍ د لهر چې کوم دا خو په پاکستان کې مجاهدین راغلي وو، موږ دلته کې ساتلي وو. د دې ځای نه د کابل ګورنمنټ خلاف په جنګېدل، د امریکې پیسې وې، د اسرائیل پیسې وې، د انډیا د ټولو دنیا پیسې وې. د هغې نه پس چې کوم دی بیا طالب راغی، طالب هم چېرته و، طالب هم دلته په پاکستان کې اوس که نه جدا خبره ده. خو تر اوسه پورې هغوی د دې ځای نه جنګ کړی دی. نو د افغانستان نه د پاکستان خلاف جنګ نه دی شوي، دا یو خبره ده، دا حقیقت موږ له منل پکار دي. او داسې قسمه فیصلې چې کوم دي دا موږ نور هغه دغه له تقویت ورکوو چې ته ځې افریقې سره تعلق ښه کوې، ته د ساوت امریکا سره تعلق ښه کوې، چېرې هلته کې $100 ملیون په افغانستان کې $1 بلین بزنس اپرچونټي پاکستان دپاره دي. دا کم عقل دی، دا کومه پالیسي ده چې هغه $1 بلین چې کوم دی هغې باندې ستا نظر نشته. خو څوک درته وایي چې افریقې ته لاړ شه، څوک درته وایي چې ایسټ ایشیا ته لاړ شه، څوک درته وایي چې ساوت امریکا ته لاړ شه. نو زه دا ګڼم چې دا انتهایی غلطه پالیسي ده، دا انتهایی غلطه خبره ده. افغانانو باندې دغه الزام لګول چې دا سکیورټي ریسک دا د پاکستان یو خاص مایند سیټ دی، هغه مایند سیټ دا ریپرزینټ کوي. د داسې قسمه فیصلو سره به د پاکستان معیشت نور خراب شي. یو سړي د ګاونډي سره تعلق نه ښه کوي، د افغانستان سره نه ښه کوي، د انډیا سره نه ښه کوي، کله به د امریکې نه خلک راځي، کله به د برازیل او د ارجنټینې نه خلک راځي. نو زه دا ګڼم چې عمران خان دغه کله اعلان وکړو چې افغانانو له نیشنلټي ورکړو. ډېر ښه بیان و، اوس هغه بیان خو پرېږده، د هغې د پاسه چې کوم دی یو ډېر ایکسټریم ته لاړه. نو په دې خبره کې دا یو ټرن اخیستل، هر چا چې عمران ته دا خبره کړې ده غلطه خبره کړې ده. دا هغه اولډ مایند سیټ پخوانی ذهنیت چې کوم دی د هغې عکاس دی چې افغاني چې کوم دی افغاني په دې ملک کې 40 کالو نه اوسي،
چیرې چا نه دي کتلي چې هغوی داسې په ماس لیول په غټ لیول باندې په کرایم کې ملوث نو ما وی چې دې حوالې سره دا خبر وکړم چې حکومت پاکستان کومه فیصله کړې ده غلطه فیصله ده مونږ ټولو له پکار دي چې دا کنډیم کوو د دې خلاف مونږ ته आवाज مو چتول پکار دي مونږ له پکار دي چې افغانانو ته مونږ ویزا د سر خو ویزا سیستم ختمول پکار دي که هغه نه ختمې نو بیا له پکار دي چې په انټری باندې یا پاکستان کې دننه څنګه چې نور ملکونو ته فیسیلیټي دي نو دا افغاني ته ورکول پکار دي دا نه چې مونږ افغاني ډسکریج کوو د هغې نقصان به مونږ ته وي د هغې نقصان به ما په خیال افغانانو ته نه نو دا غلطه فیصله ده د دې خلاف هر یو کس له پکار دی چې مونږ خبرو